السلام علیکم دوستانو، څنګه چې د ښه جوړې امید ده چې ټول به خیر خیریت سره ولا مو خوشحاله را د یوه ویډیو د سره شیر کوم. یو ګنډه ولا یو کس ته چې هغه په مسجد کې صفایي کوي، یو مزدور کس ته، خو هغه تلاوت څه واورئ، وای وای ډېر زبردست تلاوت یې کړی. شعراوي نمای ده، یو ګنډه ولا یو ګنډه مدرسې کې حفظ یې کړې ده. نو د ویډیو وکسو ډېره زبردسته ویډیو ده، د مسجد صفایي هم کوي او سره سره تلاوت هم کوي. للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا يكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا. سبحان الله سبحان الله. عزت ورکونې والا ده الله ده. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یو غلام کاسو کنه، هیڅ حیثیت نه و کنه، خو څه کله دین ونیولو کنه، وای سبحان الله. بیا څه کله هغه مکې کې اذان نه کوي، سحر نه کېږي. نو دا یو کلینر ده، په مسجدونو کې صفایي کوي، خو حافظ د قرآن. څومره زبردست الله پاک عزت ورکړی، قرآن تلاوت کوي و څه طریقې سره کوي. الله پاک د موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. که دا ویډیو مو خوښه شي چینل د سره سبسکرایب کو، لایک یې کو او شیر یې کو. ډېره مننه. السلام علیکم.